چې ستاسو سره دا میسج شریک کړم د ټولو سره ما چې څومره وروڼه دي هغه که ورسیز پاکستاني دي او که هغه زمونږ پاکستان کې دننه دي په پاکستان کې دوه قانونه چلیږي دوه قانونه دا دي چې وروره اوس زما احتجاج په 6 بجې چې کوم ما میسجونه ورکړو چې یاره په 6 بجې باندې به زه راوځم اوس په دې باندې وروره اجازت چې دی ما ته وایي تا ته اجازت نشته ته به جلسه نه کې ولې زه د دې ملک شهري نه یم زه د دې لیډرانو نه کم پسه یم زما یوه خبره واورئ نه مې NOC ته ضرورت شته زه د دې ملک شهري یم هر ملک شهري ته دا حق حاصل ده چې دی پرامن احتجاج په هر ځای کې کوي نو دی به کوي یوه خبره مې واورئ که زما په احتجاج کې معمولی غونته کې څه غونته کې وشو زما به انتظامیه ذمهوارۍ زما به دا انتظامیه او دا حکومت چې دی دا به زما ذمهواري ځکه چې DC صاحب ته به دې کې ما د NOC ویلو NOC ما هغه ته یې ښودې وه ټیک شوه اوس زه تاسو ته دا خبره کوم که زه راوځم زه د ورسیز پاکستانو لپاره راوځم ځکه راوځم زه په خپله ایجنډه باندې راوځم نه د کرسۍ دپاره راوځم نه د اوټ دپاره راوځم پاتې شوه دا یوه خبره چې وروره یو ټلیفون کوي ته مه راوځه بل ټلیفون کوي ته مه راوځه بل ټلیفون کوي ته مه راوځه څوک پکې وایي ته پکې علام ته لاړ شه څوک وایي ملم جبې ته لاړ شه څوک وایي دا چل وکړه څوک چل یوه خبره مې واورئ زه چې ووایم راوځم نو بیا به راوځم نشته زما NOC ته بلکل ضرورت نشته تاسو ماته تا ووایئ قانون درته زه وښیم چې قانون څه ته وایي آیین څه ته وایي په قانون او په آیین کې دا ټول ډول سټډي کوي ځان پوه کوي چې پرامن احتجاج چې دی دا د هر سړي حق دی او د هر شهري حق دی لاړ شه زه به ستا غیرت ومنمه دا که منم چې کومه جلسه شروع ده په ګراسي ګراونډ کې ورشه دا منع کوي که نه ولې دا منع کوي یا ما ولې منع کوئ ما ولې منع کوئ زه خو د ورسیز پاکستانو لپاره راوځم زه د ورسیز پاکستانو تپوس کوم چې یاره پلیټونه ولې بند دي یاره مطلب دې ته ویکسین ولې نه میلاویږي یاره نه مهنګایي ولې ده تاسو د خپلو کرسو لپاره راوځئ تاسو د خپلو کرسو لپاره راوځئ وخوره قرآن چې تاسو د دې عوام خیرخوا یې وخورئ څومره لیډران چې دي A to Z که هغه نواز شریف دی که هغه عمران خان دی که هغه مطلب دی بلاول دی که هغه چې څومره لیډران دي ټول A to Z ټول دا کرسۍ به نن زه سېزم دا کرسۍ به زه نن ختموم دا فنش دا هم ځانه څه کار کتلی دی د عوام خیرخوا پکې ماته وښیئ ښه دویمه خبره زه دا کوم چې وروره زه ته د ملک شهري یمه زما سره شین کارت دی ښه یو سړي له به ته اجازت ورکې ښه وروره DSP ولاړ دی پر هغه کې ولاړ دی په سټیج له پاسه ولاړ دی په سټیج له پاسه ولاړ دی او اجازت نشته او هغو په سټیج له پاسه او زه پرامن احتجاج کوم زما دپاره اجازت نشته ولې زه د بل ملک نه راغلم ځان امریکې نه راغلم د لندن نه راغلم د جاپان نه راغلم د بل ځای نه راغلم خو د دې پاکستان شهري یم که نه او لیډر یم تاسو به بوځئ او زه لیډر یم زه د عوامو تپوس کوم د غریبو عوامو تپوس خو تاسو به هم ډېر بېغیرته او دومره دغه بېغیرته به یوې جلسې له به هم نه ځئ یوې جلسې له ښه دا یوه خبره زما واورئ ما ته اجازت نه میلاویږي چې دا جلسه کیږي زما هغه په سر کې کیږي یوه خبره مې واورئ په دې کې NOC ته تاسو لکوټې د آیین سټډي کوي او لکوټې د قانون سټډي کوي چې قانون څه وایي آیین څه وایي آیین دا وایي چې ته د دې ملک شهري نو بیا به تا ته اجازت یې چې ته پرامن احتجاج وکړې پرامن که زما په درنه کې څه نمونه داسې غلط حرکات چا وکړل یا دغه وکړل نو ما وروره DSP م خبر کړی دی پیرسید ته مې ټلیفون کړی دی پیرسید ما ته وایي چې یاره تاله موږ اجازت نه درکوو څنګه ماله اجازت نه راکړې څه چل دی وروره زه د دې ملک شهري نه یم زه د دې عوامو د مفادو دپاره راوځم
ته خو لاړې د مسلم لیګ او د مولانا په کانټینر له پاسه ولاړې هغه ته رقم اجازت میلاو شوی ما ته اجازت پخې که نه ما ته به د دې یونیورسي ښې زه به درته بیا ښیم چې ته له یونیورسي ورکړي زه به هم رالمه دویمه خبره ته دا کوم په لنډو الفاظو کې یو پوه کوم په 6 بجې به زه نشاط چوک ته راوځم پر عمل احتجاج به کوم نه مې سکیورټي ته ضرورت شته نه مې پولیسو ته ضرورت شته یو سړي ته مې ضرورت نشته چې څومره سکیورټي ما له مه راکوئ چې سکیورټي ما به الله ساتي خو دا درته وایم چې ما خپل حق ادا کړی ما ډي سي صاحب له وروره یونیورسي هغه ته خبره کړې وه هغه وایي چې وروره زه به په دې باندې غور وکړم دویمه خبره درته دا کوم چې یوه خبره زما واورئ د قانون نه یو قانون نه راپسې دوه مه جوړوئ لاول قانون سټډي کوئ آئین سټډي کوئ بیا زما سره خبرې کوئ دویمه خبره دا ده چې زه د دې پاکستان شهري یم او اوریجنل شهري یم زه یو لیډر یم زه د عوامو تپوس کوم نو چې د عوامو تپوس کوم تا ته څه تکلیف دی تا ته څه تکلیف دی یوه خبره ته کوم تمام سکیورټي تمام ادارو ته زه ریکویسټ کوم چې مهرباني دې وکړي زما دا جلسه چې ده د دې رکاوۍ نه په دې کې دې خلل نه اچوي ځکه زه د دې قوم دپاره راوځم دا ټول خلک د کرسۍ دپاره راوځي او سپین خان چې دی نو سپین خان خدای خدمتګار دی انشاءالله تعالی ټولو ته وایم چې څومره خلک دی په ګڼ تعداد سره به نشاط چوک ته راوځئ په 6 بجې دا درنه که په زور دی او که په رضا دی دا به زه کوم ډېره مننه جي ډېره شکریه